بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو بزرگ او ولی د الله تیر شوی دی. په ابتدا کې د زمانه بادشاہ او حکمرانو یو ورځ په محل کې ملاستو په خپل بنگله کې تشریف فرماو چې د کوټې د پاسه د چا د ګرځېدو आवाज یې واورېد. سګوري چې ناڅاپه د کوټې په چت باندې څوک ګرځي. دته تپوس کو د کوټې د چت د پاسه څه کوي؟ هغې ورته وي اوښان رانه روک شوي دي، هغه اوښانو پسې ګرځو. دی ورته وي عجیبه خبره ده، اوښان کوټې ته څنګه خیږي؟ د کوټې د پاسه اوښان څنګه ګورې؟ خو چې ته لاره کوڅه کې ځنګل کې وګوره هلته تلاش کا. هغه کس ورته وی زم تا ته حیران یم چې ته الله جل جلاله په شاهي محلاتو کې دننه څنګه ګورې؟ د الله ملاوېدل په شاهي محلاتو کې دننه دا محال دی، مشکل دی. ابراهیم بن ادهم رحمه الله چې دا خبر او دا جواب وورید، په زړه باندې یو زبردست اثر وشو. خپله بادشاهي یې پرېښوده او لاړو، د ځان نه ملنګ او د الله جل شانه د دربار درویش او فقیر تینے چې کوم دی دا جوړ شو. دی یو ورځ دربار کې ناستو، یو بله واقعه کې لیکي او دربار کې یو ورځ ناستو، یو اجنبي کس راغی، د ده دربار ته راغی. دی ورته وایي څه کې؟ وی یاره ما وی که دا سری ده دلته به لږ ساعت تیر کړم او بیا به ځم. دی ورته وایي دا سری نه ده، دا زما محل دی، دا خو زما بنگله ده او کور دی. هغه ورته وی ستا نه مخکې په دې محل کې څوک؟ وی زما پلارو. وی د هغه نه مخکې څوک؟ وی زما نیکه. وی د هغه نه مخکې څوک؟ وی د هغه پلارو. وی سری خو دې ته وایي که نه چې لږ ساعت له پکې خلک راځي او بیا تیزي، لږ ساعت خپل ضرورت پکې پوره کوي، که شپه کوي که نیمه کوي او بیا تیزي په خپله مخه باندې. د ده په زړه باندې د دې خبرې ډېر سنجیدګۍ سره اثر وشو او دی پوه شو چې دا خو زما محل نه دی بلکې دا خو یو سری ده. او هغه فقیر روان شو د ده نه، دی ورپسې بهر وروته، ورته وی ای فقیره ملنګه څوک یې؟ دی ورته وی زه خضر علیه السلام یمه.